دا حدیث په مولد العروس کې دا کتابونه یادول چې ما کتلي. امام ابن جوزی په مولد العروس کې، امام سیوطی په الخصائص الکبرى کې، امام کاشفی په معارج النبوة کې، امام نبهانی په انوار محمدیہ کې، شاہ عبدالحق سے په مدارج النبوة کې، امام قسطلانی په المواهب اللدنیہ کې، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی په خپل تفسیر عزیزی کې. سبحان الله. ورجا کوم اوریدل حدیث مبارک څنګه دی نن سبا د جمعات کې چې خبر وکړو چې امام الانبیاء ته علم څومره کنه لږ درته وایي د مبارک سره مې غیب شته دی خو داسې بنوي چې کلي دی، داسې بنوي چې کلي دی. اخر کې طالبانو پر رستو یو منطقي قاعده وایم الله یې رانه هېره نه کړه، کلي ورته مه وایه بس لږ علم الله ورکړایو. اوس ګوره حدیث مبارک حواله جات مې درکړ، ځانه نه خبره نه کومه. راوی د حدیث حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ دی. حضرت جابر د حدیث راوی دی. کله چې امام الانبیاء پیدا شو، بی بی آمنہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې ما خېټې مبارکې نه چې کله جدا شو توجه به ماته کوئ وی چې دی مبارک چې خوشبو ترې روانه وه وی چې په ځمکه باندې ناست دی او په لاس کې چابیانې دي، په لاس کې چابیانې دي. وی چې لاسونو ته مې چې وکتل چابیانې مې پکې، وی چې زما یې چې لاسونه مبارک را کړل کړل چابیانې مې پکې، وی چې بره طرف نه رب العالمین آواز وکړ، بره طرف نه الله آواز وکړ چې وویل دا طالبان پوهېږي تاسو عوام یې نکره چې کله تحت النفي راشي د عموم فایده ورکوي، خصوصیت یې نه بهر کېږي. ټولو کتابو د نحوې لیکلي ګورې ورته الله د طرف نه آواز وشو. څنګه آواز؟ فما بقي علم، فما بقي العلم نه دی، معرفه نه دی، نکره دی. الله څه آواز وکړه؟ فما بقي علم في الاولین والآخرین الا اوتیته. حبیبا مخکې چې څومره ماضي علمونه دي، تېر شوي وختو علمونه دي، را روانه زمانه کې چې څومره واقعات دي، دا ټول علوم ستا په سینه مبارکه کې روان شوي. اوس خو داسې مه وایه که نه چې ما کان ما یکون علم ورسره کوم فی الاولین والآخرین وما بقي علم. په خبره پوهېږه که نه؟ امام جلال الدین سیوطی رحمه الله په الاتقان کې دو جلد تفسیر کتاب هغې کې یو روایت ذکر کړی، ډېر ناشنا روایت دی. علي شیر خدا فرمایي چې که چېرته زه په الحمد باندې چا باندې سورې فاتحه باندې تفسیر ولیکم نو دومره لوی تفسیر به ولیکم چې اولیاء خان به زما تفسیر نشي وایي. سبحان الله. هی پوه نه شوی، ډېره ناشنا خبرې کړې. صرف الحمدلله والا تر ولدوالین پورې که زه وغواړم چې تفسیر پرې ولیکم، دومره لوی تفسیر به ولیکم چې اولیاء خان به زما تفسیر نشي ویلی. د دې روایت نه لاندې فتاوی رضویه کې امام اهل سنت څه وایي؟ وایي چې د اولیاء خانو په شاګانو باندې 25 لاک کتابونه راځي. سبحان الله. خبر ته خیال دی ملغلرې دي ګوره دلته چې وانهولی به یې بل ځای کې نشی اورېدی. په اولیاءو خانو باندې څومره کتابونه راځي؟ 25 لاک. 25 لاک. اوس علي شیر خدا څه وایي؟ که زه وغواړم چې په سورې فاتحه باندې تفسیر ولیکم نو صرف الحمدلله والا تر ولدوالین پورې 25 لاک جلده کتاب لیکلی شي. اسې په ایمان ویل چې صرف په سورې فاتحه باندې 25 لاک جلده کتاب لیکي. په ټول قرآن به څومره کتابونه دي؟ کروڑ تېر رسي که نه؟ چلو 1 کروڑ جلد کتاب په قرآن باندې ولیکل. دا د چا علم دی؟ علي شیر خدا. علي شیر خدا نه علم کې عثمان غني اوچت دی،
اغن علم کی عمر فاروق اچت دے اغن علم کی صدیقی اکبر اچت دے اغن تمام پیغمبران اچت دی اغن طول پیغمبران انا علم کی بیاما کریمہ کا اچت دے چرا علی شیر خدا دے علم دا حال دے دا کریم آقا دے علم بچا حال سبحان اللہ داخل ہے بس صرف خبر کپرے دا دویم حوالہ اور امام بیحقی السنن الکبرا کے دا روایت ذکر کرے دیر خندور روایت تھی عمر فاروق پا ممبر باندے اولاد دے اور پا دے وقت کی طالبانوں پر خبر کو عوام تنخونے طالبانوں تا سوپ پا کافیہ کی وئی اضافت پا سلور قسم رہے پاک سلور اقسام کی وئی اضافت استغراقی رہے اور علامات یا دائی چرفلان استغراق کل لفظ کلو چھ حکومہ کلمہ داخل شی دا اضافت استغراقی کرسی شمعون گو رہے اضافت استغراقی پر لفظ کلو حاصل ہونا حدیث لاراش عمر فاروق پر منبر والعاد یکدم آواز کری این سواد ابن قارب سواد ابن قارب سشو خلق حیران شو چو عمر فاروق پر خطبہ کی دا خبر رکھی پدراروان کالوانی بیا خطبہ کئی بیا آواز کئی این سواد ابن قارب سواد ابن قارب سشو خلق ارتوائی قربان سواد باندھت سکے رضی اللہ تعالیٰ مبارک ارتوائی لکے مالا راوال کار میں رہا سر حضرت سواد ابن قارب رضی اللہ عنہ چرا دے عمر فاروق مخطود رہے گو عمر فاروق سے ارتوائی چستاد ایمان راول واقعہ را کا بیان کرا خلق دوائی چدچ ایمان روڑا دے دیر عجیب واقعہ سر شروع ایمان در روڑا واقعہ ہوایا حضرت سواد ابن قارب اور دوائی قربان ما ایمان دا سے روڑا ہو چزب پہ ہند خار کی اوما ازمان سر یو سپین گیر پیرائیو سپین گیرے ہوا اگما سر دوستی ہوا ویو سر راتا پخوب کے راڑو اور آتوے چکو دینے منورے جانان کو مکہ کے پیدا شوئے رہے لاکھ شو پاگمہ کی ایمان روڑا دوائی مشکو بیا خوب کے راڑے راتوے وے چکو دینے منورے سرکار پیدا دے ایمان پہ راوڑا پدرے مشکو بیا کو خوب کے راڑے پدرے مشکو خوب کے راڑے وچے ذرا پورتا شو امام الانبیاء کا راوڑا شو وچے کلا مکہ مکرمی تا روڑ سے دا سمرا ناشنا روایت دیکھا وچے مکہ مکرمی تا چرا روڑ سے دا چانا میں تپوسو کو چھ کریم آقا چلتا رہے رضی فرمائے حق تک الارشا صحابہ کرام اسرا ناس سے وچے راگ لب صحابہ کرام اسرا مبارک تشریف فرمائے اور چھ سنگو میں اولی دا اور سنگو یہ اولی دا لا خبر میں لدہ کرے رضی فرمائے مرحبا بکا یا سواد ابن قارب قد علمنا ما جاء بکا سبحان اللہ اے سوادا خیر آلی اور سشی چراوستلے دام راتا پتالا اور سشی پارے چراوستلے دام راتا پتالا سبحان اللہ علم لائے سل چراغلے دام راتا پتالا چا چراوستلے دام راتا پتالا حضرت سواد ابن قارب ہوئی چمان استر کو لوگ کے روانش اور زرارب ازماؤ دوی قربان یا رسول اللہ دا خبر خو یوز ما تا پتاوا یوز ما پیری تا پتاوا بچہ تبی ندویلی قربان تاثر خدای پاک دم رہے اندر کرائی چھ پیری خبر اندر تا پتاوا خوب اندر تا معلوم ہے زمان در تا حضری اکڑا زمان حضری صد پارا دان در تا معلوم ہے قربان چھ دم رہے علم تاثر رہے تدروغ جن نشکے دائے تب حق پیغمبر کریمہ راتوائے چکو غلامان کی دشمار شما سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ کریم آقا والی ایمان راوڑ دے خبر کا سوچ کوئے چکلی ایمان قبول کا امام الانبیاء توئی قربان یو لوئی ناک میں چھوڑ کرے یو ناک میں چھوڑ کرے در طویب آیا مخیطی سوک ناس ہے یو براکے آلی سوشو امام الانبیاء مخیطہ ناس ہے کنا
لپشوق جواب راکې امام الانبیاء د شرک بدعت ناروا خبرو ختمولو لپاره راغلی که نه راغلی دی مخکې ته امام الانبیاء ناستی او سره صحابه کرام ناستی او سواد ابن قارب ورته نعت وایي نو په نعت کې یو کړی ده هغه کړی درته وایم امام الانبیاء دی چې فاشهد ان الله لا رب غیره وانک مأمون على كل غائب ورته چې یا رسول الله یو کړی مې دا واوره چې زه ګواهي کوم چې الله صحیح رب دی دې نه علاوه بل رب نشته حضور پاک مبارک گواهي چې دویمه خبره مې دا ده چې څومره علوم الله پیدا کړي څومره غیبونه الله پیدا کړي په ټولو غیوبو باندې په ټولو علمونو باندې خدای پاک ته خبردار کړی اوس خدا په کې نشته که نه چې جزئی او کلی شاید جزئی او کلی کلو راغلی غالبانو علا کل غائبی په هر یو غیب باندې استغراق نه پکې په هر یو غیب باندې الله خبردار کړی بس که حضور پاک مبارک سره کلی علم نه وای ورته ویلي به وای چې صحابي داسې مه وایه چې علا کل غائبی ما سره ټول غیوب نشته عطایي داسې مه وایه حضور پاک مبارک چې کله دا نعت واورېده سرکار ورته فرمایي قد افلحته داسې نعت دې جوړ کړی دی چې په دې نعت باندې په دنیا کې هم کامیاب یې او په آخرت کې به هم کامیاب یې آرام کښېنه ما کیدل حضور پاک مبارک د دربار نه راغلی ده ته نه دې خلکو ته ثابتوي چې جزي ورسره دی کلي ورته مه وایه او حضور پاک مبارک د خپل دربار د کلي د پیغام ته رارسولی دی بل یو خبره وکړم یعلا ابن منبه دام امام بهقي ذکر کړی غزوه موته یو غزا وه او په هغه غزا کې امام الانبیاء شریک نه و چې کله غزا ختمه شوه ډېره لرې غزا وه حضور پاک علیه السلام مبارک له صحابي راغی یعلا ابن منبه نامه یې وه هغه ورته وایي قربان زه په جهاد کې وم زه په غزا کې وم قربان د جنګ حالات درته بیان کړم ځکه امام الانبیاء جهاد ته تللی نه دی ورته وایي قربان د جنګ حالات درته بیان کړم امام الانبیاء ورته مسکر شو ورته فرمایي ان شئت فاخبرني وان شئت اخبرتك صحابي که خوښه دي ته راته ووایه او که خوښه دي زه به درته ووایم مبارک جنګ ته نه دی تللی ټولو سیرت کتابو لیکلي ورته وایي که خوښه دي ته راته ووایه او که خوښه دي زه به درته ووایم صحابي ورته وایي قربان ته راته ووایه اوس مبارک په جنګ کې شتم نه دی ورته راشروع شو امام الانبیاء ورته فرمایي دې ځای نه داسې لاړئ دا داسې مشرانو مقرر کړ په دې ځای کې داسې وکړه په دې ځای کې دا صحابي شهید شو دا صحابي شهید شو د جنګ مکمل حالت یې ورته ووایي صحابي ورته په خپو کې سر کېښود ورته وایي والذي بعث بالحق یا رسول الله ما په هغه ذات قسمي چې دې په حق رالېږلی ما ترکت من حدیثهم حرفا لم تذکره یا رسول الله ما په رب قسمي کومې خبرې چې وکړې یو خبره ستاسو پرېنښوده مکمل حالت بیان تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد دا حدیث ما ډېرو ځایو کې ویله جواب به راکوئ چې غلي پاتې شئ ګوره سخته خبره درته کوم جواب راکړئ غلي مه پاتې دي دجال راغلی ګوره نوره چې غلي پاتې شو چې څوک یې چې نه دی راغلی هغوی به لیدلی دجال راغلی ټول وایي راغلی کله به راځي په دې مجمع کې چاته معلومات شته دی چاته هم نشته امام الانبیاء علم ته ګوره اور دا حدیث مسلم شریف دویم جلد کتاب الجہاد کے لئے امام الانبیاء صحابوں تو فرمائی دجال حالات بیانے دیر خپل حدیث امام الانبیاء اور توائی چه اخیر زمانہ کی با دجال راضی اور دجال سرابا زمان کو امت کے ان سے مجاہدین جہاد کئی
ما په امت کې به مجاهدین راپورته شي دجال سره به جهاد کوي صحابو ته وایي صحابه واورئ اني لاعرف اسماءهم سبحان الله صحابه کرامو د هغه مجاهدینو نمونه پېژنئ سبحان الله څوارلس سوه کاله مخکې د هغه مجاهدینو نمونه پېژنه بیا ورته وایي واسماء آبائهم خپل نومونه یې پرېږده د پلارانو نومونه یې هم پېژنه درېیمې خبرې ته فکر کوئ په شوق سره به سبحان الله وایه درېیمه خبره واورئ بیا وایئ درېیمه خبره ورته څه کوي څوک وایي چې دیوال نهالی ورسره علم نشته څوک وایي چې دلته ورته پته نه لګېده واپس دواړو سترګو باندې ړوند شي امام الانبیا څه وایي والوان خیولهم صحابه کرامو دغه مجاهدین چې په کومو اسونو باندې جهاد کوي د هغه اسونو رنګونه پېژنه شان مصطفى زنده باد مصطفى زنده باد مصطفى زنده باد عشق محبت آیا حضرت آیا حضرت عشق محبت آیا حضرت آیا وشوي دجال د مجاهدینو نمونه پیژني د پلارانو نمونه پیژني د اسونو رنګونه پیژني او دلته کوټله د کوټله عاشقان د امام الانبیا نه پیژني سبحان الله چې دجال د مجاهدینو نمونه پیژني ما ایمان دار چې د کوټله تمام عاشقان په نمونه باندې داسې شان خدای پاک ورکړ او خیر کې یو خبره کومه د خپلو طالبانو لپاره تاسې واورئ کلي جزئي طلباو ته وایي محمد الله حسن مې چا درکې ویلي د سلم شرح هغه وایي جعل الکلیات والجزئیات الله پیدا کړي دي کلیات او جزئیات جعل په سین ته په معنا خلق سره الله کلیات او جزئیات پیدا کړي چې کوم یو شی الله پیدا کړ هغه مخلوق او مخلوق څنګه وي ممکن وي حادث وي جائز الفنا وي ممکن التبدل والتغیر وي او خدای پاک صفات نه ممکن دي نه حادث دي نه جائز الفنا دي نه ممکن التبدل والتغیر دي سوچ وای چې الله علم کلی دی دوی وای چې الله علم حادث دی ګړې غږ چې څوک وای چې الله علم کلی دی دی وای چې الله علم مخلوق دی څوک وای چې الله علم کلی دی دی وای چې جائز الفنا دی څوک وای چې الله علم کلی دی دی وای چې ممکن التبدل دی او الله چې څومره صفات یې ټول قدیم دي هغه کې تغیر او تبدل نه راځي دیو جناب سلم حاشیه وګوره هغه وایي وحینئذ لا يتصف علم الله بالکلیة والجزئیة خدای پاک علم ته د کلیت او جزئیت صفات